اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مونږه ګرانو عزتمندو قدرمندو مینوالو د دلشاد خاکسار د طرفنا عمر نیوز افیشل د طرفنا سپیشل دعا سلامونه قبول کړئ دلته کې مونږه ډیر جنجال کې هم ګیرو د مشرانو سره یاسین سکول چې کم دی په یاسین سکول باندې مونږ ته د سعودي عرب نه حیات بیسن چې کم دی هغه سپیشل دا ریکوست کړو چې دلته ورشي د مشرانو سو ورځ چې کم دی په دلته په دې سکول کې غوېمې جنډې هم کې د پرنسپل سره ټیچرانو سره د مونږ مشران د مونږ د کلی کسان چې کم دی راغلي دي نو خبرې ډېرې دي خو د هغه لګرای ګورو د دغه نه مخکې یو دوا شیرونه زه تاسو ته وایم چې په زړونو راج کوي د چم کې خاپیرې ډېرې دي او د چا خبره زمونږ خپلې مجبورۍ ډېرې دي او زما بچی هم د قلم کتاب غوښتنه کوي خو کبار ځکه ټولوي چې بې وسۍ ډېرې دي زما بچی هم د قلم کتاب غوښتنه کوي خو کبار ځکه ټولوي چې بې وسۍ ډېرې دي او د کلي خلک یو د ښار د مستۍ وږي نه یو ښار ته په دې وجه راځو چې مزدورۍ ډېرې دي او د چا موټر او بنګلو ته وږي شوي نه یو مونږ چې شپېتو ګټو وایو چې روپۍ ډېرې دي په دغه اړه باندې کم مشران راغلي دي ناظم صاحب هم راغلی دی هغوی سره مونږ یو څو خبرې کوو د هغوی نه یو څو تپوسونه کوو تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښیو السلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب خپل نوم راته پوره وښایه جي فضل رحمان جی فضل رحمان حاجي صاحب دلته کې د مونږه د کلي کسان چې درلل تاسو به طور یو مشر منتخب کړئ او تاسو دوی سره راغی یاسین سکول ته چې تاسو راغی پرنسپل صاحب سره مو کومې خبرې شوي دي په دغه اړه باندې او هغوی درته څه ویلي دي په جواب کې نو هغه خبرې چې کومې دي مونږ سره د کیمرې په سترګه باندې شیر کړئ حاجي صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږه یاسین سکول لرالو او مونږ سره د دې ټول کلي د خلک مشران کشران رااله دل سره مونږ دلته کېناستو اول خو دی مونږ سره په صحیح طریقې سره کېنناسته دویم نمبر خبره دا شوه چې د مونږ سره په 30% باندې خبره وکړه چې یاره 30% به تاسو مال راکوئ مونږ ورسره پیدا د خیر وکړو خو په دې خبرې مو 30% ورکړه چې ته به استادانو له تنخواه ورکړې مونږ له هلکانو له دی بیا چې کوم د چټ پیس والا چې کوم د پیسونه دي که نه دا چټ باندې ورته لیکلي کړي دي نو دی ورته لیکلي دي چې مونږ له به 30% به تاسو ته مونږ ماف کو او 70% به راکوئ مونږ بیا رالو چې دا 30% چې کوم ماف شو 70% به راکوئ نو دا کومې چوټیانې چې تېرې شوي دي د دې به راکوئ نه جي داسې خبره نه ده 30% مونږ ته مونږ به ورکوو او 70% ماف شو دا د چوټیانو دا د شپږو میاشتو خو دې کې دا خبره ده چې دا مونږ دی له په دې وجې باندې دا 30% ورکو چې په دې کې به دی استادانو له تنخواه ورکوي دی وی چې د مونږ خرچه ده مونږ د سره د کلیوالۍ او د عزیزګیرۍ یو لیڼو شړلو خو ده هغه مونږ سره ونه منلو ده بیا مونږ ته ووایي چې 50% راکوي مونږ هغه ونه منله د سره مونږ نن د پیر ورځ داسې کېښوه چې مونږ له به خپلې سرټیفیکېټ راکړي مونږ دې له راغلي یو نن مونږ د فیصلو له نیو راغلي مونږ دې له راغلي یو چې مونږ له خپل سرټیفیکېټ راکړه او مونږ ځو که بل سکول کې مو داخلولو او کوم دې کې بل ځای مو پکې نه دي سره په خپلو هلکانو ویونه خو دلته مونږ سره په دې علاقې کې داسې سکولونه شته چې هغوی مکمل فیس ماف کړی دی د فردوس حاجي دی په ځای کې سکول دی هغوی مکمل فیس ماف کړی دی نورخان حاجي سکول دی هغه مکمل فیس ماف کړی دی دغه د مونږ د علاقې سکولونه دي خالد واله چې کم دی د یوې میاشتې د اګست فیس غواړي بل فیس نه غواړي دا صرف د یاسین واله دا پیس غواړي بس دغه خبره ده دی د تاسو خپله مطالبه چې کومه ده د خپل زړه مطالبه چې کومه ده دغه سرټیفیکیټ اخیستل دي دلته کې سکول په باندې نه وایي ولې دوی د چوټیانو پیسې اخلي ټیک شوله که دوی تاسو سره په دغې باندې اګري شي چې یاره 10% یا 20% که نه د تاسو سره یا ده چې دا د چوټ معاف کړی شي یاره بس مونږ خو دا ویو که نه چې د سره پې باندې مونږ سکول نه ویو د مونږ خو د ټولو دا خبره ده ځکه چې د مونږ د کلي جرګې ته یې ونه کته مشرانو ته یې ونه کته اخره کې د یو خبره کړې ده اب ته زه تپوس کوم چې دلته مونږ له 10 کسان راغلي او د هغو پسې کوم الفاظ کړی دی تپوس به ترې کوم شی به رښتینګلۍ ته وکاږم نور خو زه دلته په خپلو بچو سبق نه ویم ما خو دغه رایه ده مونږ سره ډاکټر مکمل شاه صاحب چې کوم دی هغوی هم په دغه غونډه کې راغلي دي د هغوی نه یو تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دلشاد خان وایي څه تپوس ډاکټر صاحب د تاسو سره یا د تاسو د دغه فیس باره کې او د دغه د ماشومانو د مستقبل باره کې تاسو دلته کې په کوم نیت باندې راغلي څه خبره مو په زړه باندې راوړې ده بسم الله الرحمن الرحیم
اول خدا خبره کوم مونږ خو په دې دغه راوړو چې د خالص سکول نه مالک راوخلو چې دې کې لږ معیاري سکول دی او دې کې به ښه سبق خولې شي حالانکه استادان پکې چې کوم دی هغه تعلیم والا نه دي چې کوم بار مونږ ته شو کیږي. دویم نمبر خبره دا ده ماته چې کوم کارډ راغلی دی به تاسو ته وښیم هغې کې د پرایویټ ټول سکولونه لیکي چې دا مونږ ټیوشن فیس اخلو. نو ټیوشن فیس هغې ته ویلی شي چې کله هلک ته سبق وښولی شي چې کله هلک ته سبق ونه ښولی شي نو د ټیوشن فیس خبره خو یې دغه دی کې لاړله. دا هلکانو شپږو میاشتو نه هلکانو سکول نه دی ویلی دی سره صرف د دې غم شته خو د هلکانو د مستقبل نشته چې د هلکانو پوره یو کال ضایع شلو. مونږ سره خو هغه فکر دی دی سره مونږ بیا خبرې شوې هغه ورځ د جي صاحب هم راسره و په دې بارې کې چې بھائی تاسو سره د ماشومانو د مستقبل فکر دی او هغوی سره د پیسو فکر دی. غرض دا دی چې مونږ سره د هلکانو د مستقبل فکر دا دی چې یو کال یې ضایع شلو او دی وایي چې نه مونږ ته دغه شپږو میاشتو پیسې به مونږ ورکړي وي خو کم از کم مونږ هلکان تیار کړی وي ایګزام ته مونږ یو هلک هم تیار نه دی نه هم کلاس بورډ روان دی هغې کې به دی څه کوي څه به پکې لیکي صرف د پیسو خبره نه ده تا به مال هلک تیار کړی و مونږ بالکل حق ودیر کولو مو. دویم دا ده چې دا خو لاکډاون و حکومت طرف نه بل د الله طرف نه یو عذاب راغلی او ټول خلک نقصان شوي دي. نو خیر دی لږ نقصان ته هم دومره عمر دی پې وګټلي لږ نقصان ته هم تېر کا چې لږ په عوامو ټولو کم تکلیف او سختی تېره شوله کم نقصانات ټولو عوامو ته رسېدلی دی مزدور کار ته رسېدلی دی. دلته خو ټول ډیډیمار بچي راځي مزدور کار راځي ټول نارمل طبقې والا دي چې کوم تکړه او دغه خلک دي پیسه دار هغوی خو دلته نه وي ټول په ماډل سکولو کې لګېدي که نه. مونږ خو دلته نارمل کسان دي راغلي چې دا که فیس لږ کم اخلي اوس پکې مسله د لاکډاون او د بیمارۍ راله نو په هغې د ټول روزګار متاثره شوی دی ټول علاقې ته نه بلکې ټول پاکستان ټولې دنیا ته نقصان رسېدلی دی. نو کم از کم دوی ته هم پکار دي چې دغه نقصان کې دوی هم لږ حصه واچوي که دوی خو خپل ځان پوره کول دي خو د عوام هم له خیال ساتل پکار دي. تعلیم خو د مونږ خراب شلو پیسو خو څه مسله نه وه خو د مونږ د بچو مستقبل یو کال تباه شو د هغې به څوک جواب راکوي. یو کال تباه شو تعلیم چې کوم دی نو هغه ونه شو سبق ونه ښودلی شو فیسونه چې کوم دی هغه غواړي تاسو ورسره په دغې باندې په څه باندې اګریئ څه ورسره منئ که نه مطالبه مو څه ده؟ مطالبه خو د مونږ دا ده چې د مونږ د ملګري ړومبي دل راغلي زه خو نه هم ورسره او تېره ورځ ورسره راغلی وم نو دی ټول له مونږ کلی چې کوم دی کوم دا علاقه چې کوم دی متفقه په دې خبره وکړه چې فیس خو حق نه کېږي خو دا 30% مونږ دې دپاره چې دی مونږ د استادانو تنخواګانو مسله ده نو مونږ دا استادانو تنخواګانو لپاره 30% فیس یې ورکولو لکه ټول مشترکه دا فیصله کړې چې دا تاسو غلطي نه ده کړې چې ټیویشن نه دی شوی سکول نه دی کولی شوی ماشومان نه دي راغلي په خپله مو دا خبره هم که چې هغوی چې کوم دی نو هغه څه چې زده کړي و هغه هم ته نه هېر شو نو بیا د څه خبرې تاسو په څه خبرې منئ ده؟ مونږ جی خبرې په دې منو چې دې کې کوم استادان دي هغې کې غریبان هم شته دی د هغو بل څه وسیله نشته کیدای شي قرض پیسې راغېښتې وي او دغه چوټیانو کې پې باندې خپله خرچه دغه کړي وي نو دا خو مونږ ته یو خبره وکړه چې دا د استادانو له ورکوم نو مونږ مشترکه ده چې دا صرف د استادانو لپاره مونږ په ځان کېدو سکول لپاره نه. ډیره مننه ډاکټر مکمل شاه صاحب مونږ سره دلته کې بل د مونږ د کلي او د محلې یو کس ناست دی حاجي تلاوت حاجي صاحب د هغې نه یو تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب د دغه سکول په هکله او د دغه د ماشومانو د مستقبل په هکله څه خبره په دې زړه باندې راوړي د هغه لږه مونږ سره شیر کړئ حاجي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې خو د مونږ مشرانو نورې وکړي خو د مونږ دا دغه دی چې که دی وایي چې د مونږ کاروبار خراب شوی دی نو هر چا خراب شوی دی. بل دا خبره چې دی یو د پیپر منی اخلي 3 میاشتې میکټر هم دغی پوه شې 300 اخلي دا بیخي ناجایزه ده. بل د ریګولر سټوډنټ دپاره د ایډمیشن فیس چې کوم دی دا بیخي ناجایزه دی دا د ماف کي بس دا او د چوټیانو خو به صحیح خبرې وکړې مشرانو نور د مونږ داسې خاص دغه نشته. تاسو بچی نه چې کوم ریګولر دلته کې سبق وایي د هغې نه دغه کار ورسره شوی دی چې یاره ولې نه دا د 1000 نه تر 1500 پورې فیس ایډمیشن دی د ریګولر سټوډنټ نه اخلي. دا مونږ سره تلاوت حاجي صاحب د دوی هم ماشومان دلته کې په دغه سکول کې سبق وایي مونږ سره بل د دې کوچیانو کلا چې کوم دی یو ناموړی مشر ناست دی هغې سره یو دوه خبرې کوو تاسو د کیمرې په سترګه باندې راولو. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر الحمدلله. حاجي صاحب دغه غونډه کې چې تاسو نن راغلي تاسو ماشومان دلته سبق وایي؟ او جی مونږ دلته تقریبا 21 ماشومان سبق وایي. او جی
21 ماشومانو کې دا د دوی چې کومه رایه ده دغه د جرګې خبرې هم تاسو واورېدې د پرنسپل صاحب د خبرو نه هم تاسو واقفه یې نو په دغه اړه باندې تاسو څه سوچ دی او څه خیال مو دی جي دغه مشرانو خبرو کې تاسو مایند کې څه دي جي نو د څنګه چې مرګرو د ټولو کلیوالو یو رایه ده موږ هم دا رایه ده دې کې غریب خلک هم شته مالدار هم شته هر څه شته او دا د محلي سکول ده او موږ دې نه دا درخواست چې څه مطلب دوی موږ سره جبه کړې وه مخکې کسان راغلي وو هغوی سره 30% کړې وه خو بیا دوی په هغې ونه درېده د موږ مین خواهش دا ده نم دا وس نه کېږي چې زه نورو سکولونو ته منډې وتړې او سرټیفیکېټ اوچت کوه دلته ماشومان هم ښه بلد شوي دي او استادانو په لهجه او دا طریقه هم پوهېدي نو بیا ناظم صاحب پکې راغلو هغه ویلي چې یاره تاسو سرټیفیکېټ یې مالئ او دلته ایثار شي موږ به خبره ورسره وکړو نو مټکی صاحب فضل الرحمن صاحب دا مرګري لږ خفه شوي دي نو مونږ وایو چې د دې درمیاني لاره اختیار شي نو که دا کسان هم په دې ځای پاتې شو چې کومه واده یا جبه شوې ده د پښتو ملک دا د محلې او د کلي یو غم خادي خلک یو نو په کار چې موږ سره همغه خبره باندې ودرېږي موږ ته به هم دا ټینشن نه وي چې موږ ماشومان نور سکولونو ته بوځو او دوی لپاره به هم ښایي که دوی هر څومره اوس ترقي کړې ده یا ځان داسې ګڼي چې موږ ډېر مخکې تللي یو خو موږ خو د دوی سره همدې ځای کې اوسېدلي یو دا ځای چې دوی اخیستو موږ ټول موږ یو بل سره ښه بلد یو نو الحمدلله الله یو فضل پې کوم د دې غریبو خلکو هم د دې کسانو دې کې دا وګوره معذوره خلک شته ډېر مهاجر پکې وو نور خلک شته داسې خلک دي چې هغوی د فیس وس هم نه لري په کار دا ده چې دا ټولې ماپ کړی وای خو دا مرګرو سره یو خبره کړې ده موږ دا درخواست ده ریکویسټ ده استادان دي محترم خلک دي چې په خپله ژبه ودرېږي او پښتو به هم نه خرابېږي هغه ژبه به هم نه خرابېږي د موږ د خلکو هغه زړه چې کوم مات شوی ده اعتماد پاڅېدلی ده هغه به هم په ځای پاتې شي باقي چې کوم د سکولونو ریکوایرمنټ دي او موږ دوی سره ښه ګزاره کوو موږ دوی نه هغه د ښار د سکولونو غوندې یا د نورو هغه سیکورټي یا نور چې کوم ایس او پیز دي هغه نه غواړو ځکه حاجي صاحب یو بچی یو پلار چې کوم دی د بچی د خود مستقبل شوقمند دی ټیک شولې جی او هغه هلته کې یا په بټۍ کې کار کوي او یا چې کوم دی نو چولي خرڅوي او یو سړی دی د هغه چې کوم دی خدای پاک ښه پوره پیدا کړی دی نو ټیک دا چې دا کم کسان دی سره د چوټیانو دا فیس مني دا شتمن خلک چې کوم دي دغه غریب سړی چې کوم دی هغه خو دلته کې ځان به ورته شاید چې په راتلو باندې بد ښکارېدو دی غونډې ته هغه خلک څه کوي جی حاجي صاحب دلشاد بھائی تاسو ته ښه پته ده چې دا نن سبا کم خلک دی اړې ماران دي یا دا نور بټو کې مزدوریانې کوي د دې وجه هم دا نظام ده دا ظلم وشي د دې خلاف څوک اواز نه اوچتوي مالدارو وس کېږي غریبانان سکول نه وځي ځکه چې د سکولونو هغه هم سم یو مافیا جوړه شوې ده هغوی پریشر راولي او یو لکه څنګه چې اوس د فضل الرحمن حاجي په وینا باندې د موږ د محترم استاد تل نورو سکولونو کې ویلي چې دلته ډېر داسې یو څو کنجوسان یا څه لهجه استعمال کړي د دې په وجه دې جواب خو هر څوک نشي ویلی فضل الرحمن حاجي به وایي بل څوک به وایي ډېر غریب خلک دی دې نه وځي بل سکول کې داخلي وسم نه یم دې وجې نه پاتې شي دا نظام بدلول غواړي بیا دا به څوک بدلوي هم دا استادان به بدلوي دوی ځان ته بلکې حق هم دا ده چې استاد د سړي مور او پلار دي هر ماشوم مور او پلار او هغې ډېره غټه درجه ده خو کوم استاد چې د هغه د پیسو مطلب او مقصد پیسې وي د هغه خو دا درجه هم نه ده او د هېڅ عزت به هم نه وي داسې استادان شته چې د هغوی لاسونه خپې خلک په سپینه ګیره پورې ښکلوي نو چې کوم استاد چا سره ناجده کوي د موږ یو ملګری دی اسمت حاجي ده دې یو استاد ته اوس هم خیرې کوي زه به یې نامه نه علم وایي زه د ده د وجې نه سکول نه راوتی یم نو سبا چې دا غریبانانو بچیان د سکولونو نه وځي بله ورځ دا په لاره سره روان یو کله یو هدیره یو غم قادي ده هغوی به ذهن کې څه سوچ کوي نو چې دا کوم غریب خلک دي به دا 30% باندې که وس کېږي ښه که نه دا چې چا سره وس کېږي انشاءالله دا به ورسره هیلپ وکړي او مطلب دوی په کار ده چې ګزاره وکړي لکه څنګه چې دا دوی کومې ترقي سره روان دي څه کال هېڅ چا هم ګټه نه ده کړې ښه درته پته ده چې څو کاروباریانو ټول پاتې وو که دا یو کال دوی ګټه ونه کړی هېڅ کوپن هم نه کېږي باقي استادانو د خپلې پیسې ورکړي او دا 30% باندې دا معامله جوړه کړي ډیره مننه عبدالولي حاجي صاحب په ټولو کې د تاسو خبرې چې کومې دی غوره په دغه خبرې باندې دي چې یو طرف ته چې کوم دی والدینو سره د بچي د مستقبل غم دی بل طرف ته چې کوم د پرایویټ سکولونو والا ټیکهداران دي هغوی سره د دغه پیسو غم دی او د تنخواګانو غم دی خو مونږ سره یو دوه کسه نور دي هغوی سره هم خبرې کوو سخي جان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو دلته څنګه راغلي تاسو بچی دلته سبق وایي او جی مونږ بچی دلته سبق وی
او دلته زه د دې پر راغلی یم چې د ما بچی چې کوم دی د ما د تره زوی دی په دوبۍ کې دی هغه داخل کړی دی دلته نو د ما دلته د 50 روپو کاپۍ وسم نشته چې زه دلته کې هغه له والم نو هغه ټول لکه د یونیفورم او لکه د کتابونو دا او لکه د پیسونو هغه دلته کې ټوله خرچه هغه مني نو زه دا نه غواړم چې یاره بل دغه د داسې وکړي چې په بل د زور راوړم دا ما ته جایز نه ښکاري ما پسې خپله 7300 روپۍ دي او دا ما ته جایز نه ښکاري هغه خو ما ته وی چې خیر دی څه خبره نه ده مونږ به ورکو خو دا ما ته جایز نه ښکاري چې تاسو دې څه خبرې مونږ نه دا مونږ سره د مونږ د ویلج ون ناظم صاحب چې کوم دی نو هغه راغلی دی ابرار صاحب هم په دغه مارکه کې راغلی دی هغې نه یو دوه تپوسونه کوو ناظم صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام ناظم صاحب دغه کومې جرګې سره چې تاسو راغلی یئ په دغه اړه باندې د تاسو رایه څه ده تاسو خو پرنسپل صاحب سره هم خبرې وکړې د مشرانو خبرې مو هم واورېدې د پړو د وړ به هم درته پته لګېدلي په دغه اړه باندې تاسو رایه څه ده جي ټولو مخکې خو زه ستاسو د ټیم او د اورمر نیوز اپریشل ډیر مشکور یم چې کله هم داسې یو مسله راشي دا ښه خبره ده چې میډیا والا پکې راشي میډیا والا داسې چې ټولې دنیا ته پته ولګي کوم چې نیټ کوي یا نور کوم خبرې اترې دا کوي نو چې د خلکو ته دا ورسي چې یاره په دې سکول کې بل ما د والدینو سره هم خبرې وکړي د دوی خپله ګیله خپل خفګان په خپل ځای دی استادانو یا پرنسپل صاحب له پکار دي چې کم از کم د کینه مشران راشي یا والدین راشي نو دوی له پکار دي چې په ښه نظر ورته ګوري ځکه دا د موږ د مستقبل ستوري دي بل چې دا ماشومان وځي نو موږ به دغه ته نه پرېږدو دا ماشومان چې وځي دا به څه کوي موږ له پکار دي د موږ معاشرې له پکار دي چې موږ تعلیم وکړو ما پرنسپل صاحب سره هم خبرې وکړي پرنسپل صاحب خدای شته چې ښې خبرې وکړي هغه مې داسې کار وکړه چې کینو او دا خبره ختمو انشاءالله چې کوشش مو دا دی چې دا خبره ختمه کړو او خبره به ښه طرف ته بوځو بل تا خبره وکړه چې دا کم خلک غریب دي زه ورسره دا خبره کوم انشاءالله چې دا غریب خلک کم دي که نه چې دی ته فیس ماف کړي که فیس ماف کوي نه کم از کم چې نیم په نیم نه چې تر پرسنټ یې والي که نه نو بهتره خبره به دغه وي چېرې دا خلک کم کمزوري دي که نه او دې دپاره انشاءالله تاسو د اداره هم ده نو خلکو له پکار دي چې یاره تاسو سره ښه پوره ملا وتړي او ښه دغه در سره وکړي چې دغه شان سکولونه کم غریب خلک دي یو سکولونه نه دي که نور کم داسې شیزان دي که نه نو بهتره خبره ده چې دې کې تاسو سره خلک تعاون وکړي اول ما له پکار دي او بیا نورو له پکار دي چې کم از کم داسې میډیا والا یا نور داسې دغه والا راځي که نه چې سره تعاون خلک کوي نو ستاسو به انشاءالله دا کم پروګرام چې کم دی دا به مخکې ځي نو که موږ تعاون نه کوو دا شیزان نه کوو بیا خو دا مخکې نشي تللی ډیره مننه تاسو د ابرار ناظم صاحب خبرې هم واورېدې مینوالو السلام علیکم وعلیکم السلام د شاد خاکسار په خیر راغلی جی خپل پوره نوم وښایه جي عبدالقدیر عبدالقدیر صاحب دغه مارکې کې او دغه غونډې کې تاسو هم راغلي یئ څه خبره مو په دې زړه باندې راوړي ده دلته کې چې مونږ سره شیر کوي جي په زړه خو زما ډېر وخت نه خبرې راوختې او زما داسې ملګري نه پیدا کېدل لکه نن چې الله څنګه راوستي دي زه دې ځای نه ډېر په شرمندګۍ تللی ډېر په افسوس تللی زما سره چا اواز نه دی اوچت کړی زه به تاسو ته مخکې نه دا ووایم چې کله داخلي شروع کېږي دوی په دیوالونو باندې وال چاکینګ وکړي داخله مفت یاسین ماډل سکول ټیک ده کله چې موږ په هغه سکول کې داخل کړي زموږ دوی سره 12 کاله زندگی شروع شي پریپنا والا تر 10 میټرکه پورې 12 کاله زندگی شروع شي نو په هر کال باندې زموږ نه بیا داخله علي بلکې د په بل کال هم لیکلی وي وال چاکینګ داخله مفت بیا موږ نه دی داخلي علي چلو ام پرېږده زما د بچی چا غم وخوړو چې شپږ میاشتې زما بچی په دې غربت کې ما پیسونه ورکول د ما 15 کاله تعلیمه هغه زیرو ته رالو زما تپوس چا وکړو ما ته کوم سکول والا فون وکړو چې ستا بچی خو موږ طبعي سره مخ کړی دی ته یو جومات کې کېنه ته په یو حجره کې کېنه ته یو بل داسې ځای برابر کا چې تا ته موږ ټیچر ولیږو موږ خو اسم ترخه ټیچر ته ورکوو که نه هغه ټیچر زه ستا حجرې ته لیږم ته خلک راغونډ کړه چې په هغه ځای کې سبق ورته ووایي غم پرېږده تا کله دا ویلې چې ما په کلاس کې 50-60 کسان کېنولي دي یو د بل د اوږو د پاسه او زه ستا پیس پورالم تا مانه دا تپوس کله کړی چې ستا بچی څوم ځای کم ځای کې تا ما ته کال کړی چې ستا د بچي یو شی نه دی یاد ما ته تقریبا په 7 کالو کې ما دلته 7 کاله سکول ویلې خو ما ته دا کال نه دی راغلی صرف ما ته د یو میسج ما کتلی چې څومره مالداره خلک یې پیسونه راوړي د دې زه ګوایم
ٹھیک ده صرف واحد رب زدنی علما د دې مطلب دا نشو چې صرف پیسې د ماته راشي 3 लाख سے مثال خپل غریبۍ تا وګوره چې کله ته دلته راغلی کم حالاتو الحمدلله نن کوم حالات دي یو شکر وباسه دا خزان په ټول پاکستان راغلی بلکې په ټول پاکستان نه په ټولې دنیا راغلی حالانکه ته دومره نشي کولی چې تا په یو میاشت کې 15 लाख بچت اغشتو تا هغه قدیر صاحب دا راته ووایه تاسو د قرآن نه الا و بل کتاب سره تعلق ساتئ او که نه دا کم کسان چې تاسو سره راغلي دي دی کې ایمان نشته دی دا مې پوه کړي ځکه چې دا خبرې خو چې ته کوم ما سره کې زه خو دغسې سپین سترګې سړي پسې ګرځم اما ته نه میلاویږي ټیک شولې جي ته چې ما ته کومې خبرې کې خبرې خو ټولې همدغه حق دي دا حق د دې مسلمانانو د دې کسانو ولې په دې خوله باندې دا ولې ناراضي یار باچا خان بابا رحمت الله علیه د دې قوم د پاره تقریبا په صدیو باندې خدمت کړي چا خدمت ومنلو داسې نور درواغله چې هغوی داسې کسانو خادمان تیر شوي دي هغوی خدمت د چا ومنلو چا چې په 40 کاله کیدونه تیر کړو د هغوی چا ومنلو زه دې ځای نه ځان ته ووتم زما 4-5 بچي راوښکل سره د بستو او ما ته یو افر وکړو دی ونه کړو چې ستا بچي طبعي طرف ته لاړل ما ته دا افر وکړو تا ته 3500 روپۍ پاتې دي زما د بچو کتابونه بستې علم نیمه کې پاتې شو هغه نیم کال ما په بل ځای کې ووې ما ته یو میسج رانلو چې قدیر بھائی مونږ یو تعلیم یافته خلک یو د تعلیم مطلب دا نه وي چې جهالت د تعلیم مطلب امن وي رورولي وي ما ته حجرې ته رانغلی چې ستا بچي ته به غوسه کوي تا بچي لاړل خو نه ته بیرته واپس راشه ما په نیمه کې بچي تللي نن تاریخه پورې دی ما سره دشمني کوي خبرې هم را سره نه کوي ولې چې ما ته حق چې ما درته ویلو چې یاره تا ته خو ما پرون پیس راکړی نن بیا ولې ما بچی د کور نه راځي آیا تا چېرته لیدلي تعلیمي اداره کې چې یو بچی د سکول نه راوځي او هلته په ډیکو په چکو راوباسي او مور ته جاړي هغه داسې نه کېږي پلار لري والد لري هغه سره به ته هغه ستا ماشوم سره خبره څنګه حل کېږي خبره خو به ته والد سره حل کې دا ماشومانو سره نه حل کېږي دوی زموږ بچو سره خبرې حل کوي په چکو چمړې ته نه وباسي هغو نه بعد په جړا د هغې هغه ذهن کې چې سوي اموځي ولې بچی خو یو نازکه چوکه ده که تا په چکو باندې وی هغه د ذهن نه هر شی وځي ابه پیسونو سره نه مخامخ کې ابه مشکلاتو سره نه مخامخ کې هغه ته به مینه محبت ورکې ابه دې نه پوهې چې ستا پیس څومره دی هغه کیسې چې ټول دي او والدینو سره حل کېږي حالانکه ما 7 سال 10 کاله تعلیم په جو باندې په دلته کړی و په 10 کالو کې ما ته 3500 روپۍ پاتې شوي زه حقدار نه وم چې د 3500 باندې تا سره ما خبره کوله چې دا ولې زیاتې دي کمې دي لکه زما بچي د بستو سره په دې ډک سکول کې را روان شوي دي 40 استادان او 10 مالکان دي دوی ته دا احساس نه دی شوی چې دا ولې ووتل د قدیر صاحب د خبرو نه معلومه ماته دا شوه چې مونږ کې ایمان نشته مونږ ته چې کومه د پلار نیکه نه عقیدې حواله شوي دي مونږ صرف په هغه عقیدو باندې روان یو د ایمان چې کوم دی مونږ کې ډېر سخت کمی دی الله دې د مونږ دغه ایمان کامل کړي پرنسپل صاحب چې کوم دی مونږ سره اوس هغوی سره یو څو سوالونو تپوسونه دې کوو مینوالو د مونږه د یاسین سکول چې کوم پرنسپل دی محمد یوسف صاحب هغوی راغلي وو د مشرانو خبرې تاسو واورئ د هغوی سره هم یو دوه تپوسونه ترې کوو او تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښیو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله محمد یوسف صاحب دا کومه جرګه چې نن راغلي ده جی د دغه ټیویشن او د دغه فیس په حق باندې راغلي ده خو اول راته تاسو دا ووایي چې تاسو سره سکول کې سټاف څونه دی جی زمونږ سره ټیچینګ او نان ټیچینګ سټاف ټوټل میل فیمیل دا مور دین 50 تقریبا 54-55 کسان دي 54-55 او د ماشومانو تعداد در سره څومره دی جی تقریبا 1000 لګ بګ دی پلس ماینس یا لږ څه کم یا زیات ځکه چې چوټیانې تېرې شي ایگزیکټ دغه پته نه لګي تعداد دا کومه خبره چې دی دلته کې راوړي ده جی کومې مسلې راوړي ده د دغه سکول د دغه بچو د مستقبل او د دغه چوټیانو او د دغه فیسو دی باندې د مشرانو چې څه وویل هغې باندې ورسره تاسو اګري کېږئ که نه ستاسو به خپل شرط وي او د هغوی به خپل شرط وي اول خو زه د مشرانو د شرط نه خبر نه یم چې دوی څه شرط دی
او دویمه خبره دا ده چې په دې کې د شرایطو څه شته دی نه ځکه چې ګورنمنټ صفا سوتره اعلان کړی دی چې تاسو کم سکولونه د 6000 نه کم فیس اخلي 6000 روپۍ د هغه د یو ماشوم فیس د هغې نه کم وي نو هغه د 10% ډسکاونټ وکړي. زه تاسو ته ښوم دا هغه نوټیفیکیشن دی کوم چې پرایویټ سکولز ریګولیټري اتھارټي ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا کیمرې ته ما مخامخ دا هغه نوټیفیکیشن دی. په دې کې ښکارا صفا سوتره لیکلي دي چې تاسو 10% ډسکاونټ وکړئ او 90% فیس چې دی هغه واخلئ. دې سره سره په موږ باندې دا پابندي هم ده چې تاسو به یو سټاف ممبر هم د سکول نه وباسئ. موږ الحمدلله یو ټیچر هم چې دی تر اوسه پورې نه دی فارغ کړی. د هغوی ټوټلي تنخواګانې موږ باندې ډن دي. څومره چې دا پینډمیک تیر شه د دې سیلریز به انشاءالله موږ دې کې ورکوو. خو د هغې باوجود زه زما د 10% باوجود موږ چې کله د علاقې نوعیت وکتلو نو زمونږ کمیټۍ دا فیصله وکړه چې یاره د خلکو ته لږ ریلیف پکار دی د بحیثیت یو سکول پرنسپل بحیثیت یو سکول مالک دوی له مطلب زمونږ هم په دې معاشره کې یو رول پکار دی. نو مونږ چې دی بیا تر 30% پورې ډسکاونټ چې دی د خلکو ته د پیرنټس ته کېښوسته چې یاره که کوم سړی وس لري هغه د خپل 10% باندې وکړي که کوم مطلب لږ ښه وي او 10% نه مطلب لږ کمزوري وي نو بیا د خیر دی هغې په 20% دغسې اپ ټو 30% مطلب مونږ راتلی شو 30% راتلی شي. جي والچاکینګ چې وایي دوی وکړي نو کله د داخلو په ټایم کې نو په هغې باندې لیکلي چې داخله مفت او بیا چې کوم دی ماشوم په سکول کې داخلېږي نو بیا پیسې اخلي. ښه دلچا بھائی زه به یو خبره تاسو ته وکړم چې ما له دې څوک یو ثبوت راوړي چې هغه زما والچاکینګ وي ځکه چې ما تقریبا د تیر 8 کالو راسې والچاکینګ نه دی کړی. ماله د څوک یو ثبوت راوړي چې ما په هغې لیکلي وي یا سکال یا هغه بل کال یا هغه بل کال نو هغې دي چې دی دغه وکړي ثبوت دې راوړي زه به ځکه چې مونږ تقریبا د تیر 8 کالو راسې دا غټ غټ بوډونه دي هغه لګوو او په هغې باندې خپل فلیکسونه لګوو او په هغې باندې داسې قسمه اوس هم لګېدلي دي ورشي په خټکو پل کې لګېدلي په باوانانو کې په اوچنیر کې په غز چوک کې که په هغې باندې ما چېرته یو لفظ لیکلی وي د فری ایډمیشن نو تاسو ما ته باونډ کولی شي. ټرانسپورټ فیس چې کوم دی جي دا تاسو اخلئ؟ ټرانسپورټ فیس چې کله ټرانسپورټ فیسیلیټي ورکو اخلو چې ورنکو نه اخلو. اوس دا پینډمیک تیر شوی دی مونږ د 5 میاشتو لکه مارچ کې چونکې مونږ فیسونه ایډوانس اخلو نو هغه کې مونږ چې دی د ټرانسپورټ فیس مخکې نه چارج شوی و بالکل پیپر منی په شکل کې مونږ لګې ډېرې پیسې نامینل اخلو بالکل للو. خو د ټرانسپورټ کم چې ستاسو یو اورمډ نیوز په نامه باندې زه د دې ستاسو په وساطت سره هغې ته هم دا یو پیغام ورکوم او یو ریکویسټ به ورته زه وکړم چې ګورئ خدا را د چا اداره ډیفیم کوئ مه. 15 میاشتې وشوې زما راشئ زما کمپیوټر پروت دی زما فیس کارډونه ماشومان سره په لاس کې دي دلته اډو راځئ مه زما هغه ماشوم وګورئ چې چا سره فیس کارډ شته دی هغې کې وګورئ که فرض که ما ټرانسپورټ چارج کړی وي نو بالکل تاسو ما ابجیکشن کولی شي په هغې باندې. ادروایز هسې هوایي خبرې چې دوی د 15 میاشتو ټرانسپورټ هم غواړي نو دا زما په خیر ډېره سپکه خبره ده او د میډیا یو قسم له دا هغه نیګیټیو رول دی یو زه به دا ووایم چې یا ځان بدنامئ یا خلک بدنامئ. نو موږ هم بیا ځکه میډیا ته په سپکه سترګه ګورو چې یاره دوی حقیقت ته ځان نه رسوي او دوی چې دی دغه کوي د خلکو پسې په شیشه مطلب دا ډرامې جوړوي. ما ته یو ثبوت راوړي چې ما د مارچ د میاشتې نه دې خوا زما ټرانسپورټ جنریټ شوی وي یا ماشوم پسې په بل کې تللی وي نو چې تاسو څه وایي زه به هغسې جرمانه منم. تاسو د والدینو خبرې هم واورېدي او د پرنسپل صاحب خبرې مو هم واورېدي خو فقط زه به صرف د دغه خپل اورمر نیوز په وساطت سره دغه میسج ورکم د خپل ځان د طرف نه چې د کم قوم مشران ویښ وي د کم قوم مشران تکړه وي او د کم قوم مشرانو کې احساس وي هغه بچی چې کم دی نو نه د تعلیم نه محرومه کیږي او هغه بچی چې کم دی ډېر قابل بچی وي د هغه چې د کم قوم مشران تکړه وي د مونږه د قوم چې کم مشران دي د مونږه د دغه علاقې چې کم واکداران دي هغوی ته مونږ دغه ریکویسټ کوو چې تاسو پټۍ په سترګو باندې مه کښېنئ دا کم ټایم کې چې تاسو د خپل غرض او د خپل ضرورت دپاره راځئ او دا کمو خلکو له راځئ د دغه خلکو چې کم دی ډېر مسایل پراته دي. ناظم صاحب چې کوم دی هغه ښې خبرې وکړي خو فقط صرف دومره دی چې کله لانجه نه جوړه شوي نو مشر چې کوم دی نه د قوم نه ځان خبروي نه د دغه بچي د مستقبل نه ځان خبروي نه د سکول نه ځان خبروي نه د اسپتال نه ځان خبروي نه د کالج نه ځان خبروي
د دغه کیسو نه ځان نه خبرئ نو تاسو چې د قوم دا د مشروالۍ پټکې درته کم په سر کړی دی نو دی په دغه وساطت درته په سر کړی دی چې سبا به ته د ما د تعلیم غم کې سبا به ته د ما د بیمارتۍ چې کوم دی د دغې غم به کې ته به سبا د ما د بچي د مستقبل غم کې ته به سبا د ما د جرګې مرکې د ورانو ویجاړو غم کې نو داسې نه ده داسې نه ده چې دلته کې مثال خبره کومه د تا عوام چې کوم دي د تا ولس چې کوم دی هغه د دلته کې په اور کې سوځي دی هغه د بچي مستقبل ته دی چې کوم دی نو د پترې تیلې ورته کړه شوي د پترې اور دی ورته ورکړی شوي او تاسو چې کوم دی تر هغې پورې ځانونه نه خبروئ منځ له نه راځئ عقل اوس چې کوم دی سترګې نه غړوئ نو تاسو مهرباني وکئ دغه خپل کم مشران چې د علاقو کم مشران دي د دغه وخت چې کم واکداران دي دوی ته مونږ سوال کوو چې تاسو لږ رویښ شئ تاسو دغه سیس باندې لږه توجه ساتئ تاسو دغه سیس چې کوم دی نو دا نظر لاندې وساتئ په ډیره مینه او دلشاد خاکسار سره د خپل ټیمه او رمر نیوز افیشل تاسو نه اجازت غواړي په لوی الله مسپارم د لوی الله په امان السلام علیکم